الله رب العالمین ته بنده په څه باندې نږدې کیږي. یو سړی وایي چې زه الله ته ځان نږدې کوم چې زما مسایل ختم شي، زما مشکلات ختم شي، زه الله ته نږدې شم، د الله حبیب جوړ شم، د الله دوست جوړ شم. کم کم اسباب دي چې په هغې باندې سړی عمل وکړي او په هغې سړی الله ته فرمایي چې زما د دوستانو سره تاسو دشمني مه کوئ. یوله خبره دا ده، د الله دوست څوک دی؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار، سورة یونس کې الله تعالی فرمایي زما دوستان نو په دې یره وي، نو په دې باندې غمي. د الله دوستانو سره دشمنی کول دا د الله رب العالمین سره جنگ کولی. من عاد لی ولیا، چا چې زما د دوست سره دشمنی وکړه، معادات دشمنی ته من عاد یعادی معادات، چا چې دشمنی وکړه لی زما ولیا د دوست سره، یعنی من اتخذه عدوا له. د الله دوست څوک دی؟ من د الله دوست څه ته وایي؟ دا حدیث کله من اورو نو فورن زمونږ څه خاص خلکو ته ذهن ځي، هغه دا چې ردی دوست نه مراد زمونږ د کلي مولي صاحب دی. چېرته د الله په دوست کې دوه صفتونه پکار دی، که دا په ملا کې دی، که دا په مفتی کې دی، که دا په عالم کې دی، که دا په ښځه کې دی، که دا په نر کې دی، که دا په هره پارټۍ کې دی، خو چې دوه صفتونه پکې وي دا د الله تعالی دوست دی. خیر دی که په سر باندې پټکې نه، خیر دی که د په اوږه رومیال نه راچولی شوی. الحمدلله والصلاة على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الى آخر الحديث. دا 38 نمبر حدیث ته د 40 النووي بخاری شریف حدیث ته، کتاب الرقاق باب التواضع کی امام بخاری د دې حدیث تخریج کړی دی، او دا حدیث هم د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث دی، هغه نقل کړی دی. په دې حدیث کې چې کومه بنیادی خبره ذکر شوې ده هغه دا ده چې الله رب العالمین ته بنده په څه باندې نږدې کیږي. یو سړی وایي چې زه الله ته ځان نږدې کوم چې زما مسایل ختم شي، زما مشکلات ختم شي، زه الله ته نږدې شم، د الله حبیب جوړ شم، د الله دوست جوړ شم. کم کم اسباب دي چې په هغې باندې سړی عمل وکړي او په هغې سړی الله ته نږدې شي. په دې حدیث کې د هغې ذکر شوی دی. اول دا حدیث د ترجمه عن ابي هريره رضی الله عنه، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی. قال دا وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان الله قال، بشک الله تعالی ویلی دی. دې ته حدیث قدسی وی چې الله ویلی دی، چې نبی علیہ السلام د الله نه خبر نقل کوي او دا د قرآن حصہ نه، دې ته حدیث قدسی وی. الله سوی من عاد لی، چا چې دشمنی وکړه د زما ولیا د دوست سره، یعنی من اتخذ ولی عدوا، من اتخذ ولی عدوا، چا زما د دوست نه خپل دشمن جوړ کو. زما چې څوک ولی دی، زما چې څوک دوست دی او د هغه ته دشمن وایي. من عاد لی، چا چې دشمنی وکړه د زما ولیا د دوست سره، فقد آذنته، یقینا زه اعلان کوم دته، زه خبرداری ورکوم دته بالحرب د جنگ کولو، چې زما سره جنگ وکړه. زما د ولی سره، زما د دوست سره ته دشمنی کې، ته زما سره جنگ وکړه. وما تقرب، ما نافیه دی، نه نږدې کېږي الی ما ته عبدي زما بنده بشیء په یو شي باندې، احب الی چې محبوب دی ما ته، یا ډیر محبوب دی ما ته، مما د هغې څه نه افترسته چې ما فرض کړی دی هغه عمل، هغه شی علیه په دې بنده باندې. مطلب یې دا دی، نبی علیہ السلام الله وایي چې ما ته بنده نه رانږدې کېږي مګر چې کوم شی ما ته ډېر محبوب دی په هغې باندې رانږدې کېږي. هغه څه دی؟ مما افترسته علیه، چې ما پې فرض کړي دي، یعنې فرایض، مونځ، زکات، روژه، حج، کوم چې فرض دی په دې باندې. ولا یزال عبدي يتقرب الی، او همیشه وي بنده زما رانږدې کېږي ما ته بالنوافل، په نوافلو باندې. دا دویم نمبر مرتبه ده. اول نمبر مرتبه فرایضو، دویم نمبر مرتبه دا د نوافلو ده. حتی احبه، حتی چې زه سره محبت شروع کړم، چې فرایض هم برابري او نوافل هم سره کوي، نو زه سره محبت شروع کړم. او فاذا احببته، چې کله زه محبت شروع کړم د دې بنده سره، نو كنت سمعه، زه شمه، كنت معنا سورت، زه شمه سمعه، غوږونه د الذي هغه يسمع چې اوري به په دې غوږونه باندې، زه د غوږونه شم. څه مطلب دی غوږونه شمه؟ مطلب دا دی چې د په غوږونو باندې هغه څه اورېدی کېږي چې په څه باندې زه خوشحالېږم، دی معنا ده. وبصره، زه سترګې جوړې شم د الذي هغه سترګې یبصرو چې لیدل کوي دا سړی به په هغې سترګو باندې. دریم
ويده ز لاس جوړ شم ددو التي هغه لاس یبتشو چې رانیول کې بها په دی باندې یعنی پسترګو هغه ست ګوري چې باغې زه خوشالېږم او په لاس هغه کار کوي هغه څه پیرانی سي چې زه په خوشالېږم ورجله خپې جوړ شم ددو التي هغه يمشي چې زیدا بها په دی خپو باندې او بیا ول ان سالني کدا زمانه سغواړي لاعطينه خام خبر کوم دتا لاعطينه خام خبر کوم دتا ولئن استعاذني وکدا زمانه پناه غواړي لاعيذنه خام خبزدل پناه ورکوم دا غشینه دا د حدیث ترجمه وکړه او دې حدیث لرازو چې دې حدیث کې بنیادی خبره څه ذکر شولانه بنیادی خبره دا چې الله تعالی فرمایي چې زما د دوستانو سره تاسو دښمنی مکو یو خبره ده د الله دوست څوک دی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار سورۃ یونس کې الله تعالی فرمایي زما دوستان نو پدی يروي نو پدی بني غمي د الله دوستانو سره دښمنی کول دا د الله رب العالمین سره جنگ کول من عاد لي وليا چا چې زما د دوست سره دښمنی وکړه معادات دښمنی ته من عاد يعادي معادات چا چې دښمنی وکړه لي زما وليا د دوست سره یعنی من اتخذه عدوا له د الله دوست څوک دی من د الله دوست ته وای دا حدیث کله من اورو نو پورن زمنګ څه خاص خلکو ته ذهن زی هغه دار چې ردی دوست نه مراد زمنګ د کلی مولوی صاحب دی چیرته د دې دوست نه مراد زمنګ د کلی هغه مفتی صاحب دی د دې دوست نه مراد زمنګ د مسلک هغه مولیان دي د دې دوست نه مراد زمنګ د پارټي هغه مولیان دي په دې خبره باندې زه الحمدلله زما شرح صدر شوی دی د الله دوست مولا ته نه ویل کیږي د الله دوست مفتی ته نه ویلې کیږي د الله په دوست کې دوه صفاتونه پکار دي کدا په مولا کې دی کدا په مفتی کې دی کدا په عالم کې دی کدا په خزه کې دی کدا په نر کې دی کدا په هر پارټي کې دی خو چې دوه صفاتونه پکې وي د الله تعالی دوست دی خیر دی که په سر باندې پټکې نه خیر دی کدا د پوګرو میال نه راچولې شوی او بل پرس کړه دین مراد صرف مليان شي نو زه دا خبره په داوی سره کوم ماته رسوک وای چې په پاکستان کې موږ د پاکستان خبره کو چې وسړی د خپل پارټي او د خپل مسلک د عالم نه بغیر بل عالم ته حق پرست وي دا غزو د میدان نه وي وته یعنی د هر سړی خیال دار چې زمنګ دا مسلک دا صحیح مسلک دی او دا نور گمراه دي ما سره اوس مولانا سي په ډي واتس اپ باندې خطر بحث را سره کوي تاسو گمراه وي وي زما وې دا سوچ چې دا مودودیان ټول گمراه دي مودودیان ټول گمراه دي نو ما ورته د گمراهي فیصله خوستا په لاس باندې نه کیږي د گمراهي فیصله په قران او سنت باندې کیږي په دې وجبانه قران عظیم کې د دې صفاتونه ویلې شوی دي چې الذين امنوا وكانوا يتقون د صفاتونه دي پکې اول نمبر ایمان پچا کې دي الذين هغه کسان امنوا چې ایمان راوړی دي دویم وكانوا يتقون او دې د الله نه ریږي تقوا پکې ده دوه صفاتونه ایمان جمع تقوا چې پچا کې ده د الله دوست دی زما د خبره شاید بعضی ملګرو باندې بدل کېدلی چې د مولیانو چرته مخالف ته نه د مولیانو نه مخالف الحمدلله زه په هغه مولیانو کې یم چې شاید زما په شان سوچ ډېرو کم مولیانو چې موږ وایو چې دا ټول دینی جماعتونه دا په حق باندې دي یعنی اهل حدیث نه په حق باندې وایو دیوبندیانو ته په حق باندې وایو تبلیغیانو ته په حق باندې وایو اشاعت مولیانو ته په حق باندې وایو موږ ټول حق پرستو دا ټول حق باندې دي ها غلطیاں به کېشته پرچا کې من کې مشتا بلکې مشتا خدا خبره چې زما د مسلک دا مولیان په حق دي نور په باطل باندې دي دا خبره قران حدیث کې نشته ایمان او تقوا چې پچا کې دا د الله تعالی دوست دی ها امام شافعی رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې طالبان علما دا د الله دوستان دي یعنی دا د الله په دوستانو کې دي معنا ده او کدا طالبان علما د الله دوستان نشي نو مقدس مکه کې بیا دوستان د الله تعالی نشته نو اهل علم د الله دوستان دي خو په شرط د تقوا باندې طالبان د الله دوستان دي خو په شرط د تقوا باندې محض علم په دې خبر اول والله العظیم ځان لړ سخت کلوي رېګه ما چې سنو قیامت پر ورځ باندې الله رب العالمین په چا په زمره کې را پاسي په داوو یوازې نه کیږي چاته کلمه علم وکړو او اسما په سر باندې پټکې کې خو د اوس داخله ما ته بالکل گمراه کاری زه پکې ملایم او زه د الله دوست يم د الله دوست در دې زونه اس زم کزر ځان ته پوسو کم کنه زما دا باطن والا جواب راکې ته په کومه مرتبه کې زما دا در چې کم کسان لا یو اوري په دې خپل لاس کې دی کنه او د دې خپل زړه د باچانه د پوسو کې چلکه پلاني عبد الله عبدالرحمن ز څنګه یم مؤمن یم کنه د الله دوست یم کنه ماته به جواب راکې
موږ خپل عباداتو ته وګورو، خپل اخلاقو ته وګورو، خپل کردار ته وګورو، خپل سوچ فکر ته وګورو، خود به خود موږ دا جواب راکړي چې ته الله دوستي وکنې. او د الله تعالی دوستی دا په داو نه کیږي. هغه تیر روز باندې د کراچۍ یو مفتی ته د وفات دی، دا په باره کې ماته چا ویډیو راولېږله، ویل د هغه په اکاونټ کې 5 ارب روپۍ پرتې وي. مفتی صاحب دی، د یو مدرسې محتمم دی. 5 ارب روپۍ پته څنګه ولګېدله چې کله زامنو میراث تقسیمونو د هغه په نوم باندې 2 اکاونټونه راوختل، فیصل بینک او پلایډ بینک کې چې راوختل نو په هغې کې 5 ارب روپۍ وي. نو خلک ویل چې دا د مدرسې د نو مدرسې پیسې خو د هغه په مدرسه کې پکار اچوي که نه، یا مدرسه کې لېږدل پکار وو. نو یوازې ملاتوب او محتممتوب دا د الله تعالی دوستي وجه نه ده. په دې وجه د اهل علمو ته یم، ځکه زما را درس عام طور باندې طلبا ډېر زیات اوري، د هغوی ته وایم چې ګوره یوازې په علم څوک د الله دوست کېږي نه، یعنې په علم باندې الله دوست کېدی نو بلعام بن بعوره به د الله دوست وي، لیکن هغه الله تعالی څه وایي اخلد الی الارض، ځمکې ته مایل شو. خو د الله دوست چاته وایي؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، چې ایمان تقوا پکې دی مطلب دی. وما تقرب، هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کنه چې من کان مؤمنا تقیا کان لله ولیا، څوک چې تقوادار مسلمان د الله دوست وي، تقوادار مؤمن، تقوادار مسلمان. الله دې موږ کې تقوا پیدا کړي، د الله ير د الله زم په زړه کې واچوي. وما تقرب، نه رانږدې کېږي الی ما ته عبد زما یو بنده بشیء په هیڅ یو شي باندې، بشیء من الاشیاء، هر یو شی دی احب چې ډېر محبوب دی الی ما ته مما د هغې عمل نه افترسته چې ما فرض کړی د هغه عمل علیه په ده باندې. یعنی بنده ته الله تعالی، بنده الله ته څنګه نږدې کېږي؟ زمونږ عام طور سوچ دی چې کوم سړی ډېرې صدقې ورکوي دا به الله تعالی ډېر نږدې، څوک ډېرې عمرې کوي، څوک ډېر حجونه کوي، څوک ډېر خدمتونه کوي. بنیادي طور باندې فرایض مونځ فرض دی، 5 وخته مونځ موږ څنګه کوو؟ په جمع کوو که نه کوو؟ تکبیر الله باندې کوو که نه کوو؟ په وخت کوو که نه کوو؟ په کومه طریقې کوو؟ روژه راشي، په روژه کې رمضان روژې څنګه نیسو؟ زکات موږ په څنګه طریقه باندې ورکوو؟ آیا دا ټول زکات ورکوم او که نه اخوا دې خوا کومه؟ دا زکات زه حقدار له ورکوم، د مخ ملازې دپارې ورکوم، د څه دپارې ورکوم؟ دا زکات زه ورکوم نو په دې څوک حقدار دي؟ یا زما په دې مال کې دا 1 کروڑ روپۍ زکات دی، 1 لاک روپۍ زکات دی، آیا زه پوره ورکوم که کم ورکوم؟ دا بنیادي څیزونه دي. زمونږ د مولیانو خلکو له کار کتلی دی، بس په سبحان الله کې دومره فضیلت دی، الحمدلله کې دومره فضیلت دی، او په کلمه کې دومره فضیلت دی، او دا نوافل او فضایل بیانو، فرایض د خلکو نه فاضل. الله تعالی وایي ما ته بنده په فرض را نږدې کېږي. سړی فرض عبادت برابر دی که نه؟ دا ما ته نږدې دی. نفل چې ورسره کوي نو نور به را نږدې کېږي، په دې به د الله محبت سیوا کېږي. یو تقرب د الله دی، یو محبت الهی دی، یو تقرب الهی دی او بل محبت الهی. تقرب حاصلیږي په فرایضو باندې، محبت حاصلیږي په نوافلو باندې. اوس الله به د بنده سره مینه کله کوي چې د فرایضو نه وروسته بیا سړی نوافل شروع کړي، تحیة الوضو، تحیة المسجد، تهجد وغیره وغیره. ولا یزال عبدی، همیشه به بنده زما یتقرب، چې را نږدې کېږي. لا یزال عبدی یتقرب، معنا لا یزال یتقرب عبدی، مسلسل به ما ته بنده را نږدې کېږي الی ما ته بالنوافل، په نوافلو باندې، نفل روژې، ایام بیز نیول، زیارت او پیر نیول، روژه نیول، تحیة المسجد کول، تحیة الوضو کول، حتی احبه، حتی چې زه ورسره محبت شروع کړم. چې کله بنده نوافل کوي بس ما ته را نږدې کېږي، ما ته را نږدې کېږي. نو فاذا احببته، چې کله ورسره زه محبت شروع کړم چې ما ته را نږدې کېږي نو زه محبت شروع کړم. مطلب دا دی چې کله بنده الله ته نږدې کېږي په نوافلو باندې، نو الله ورسره محبت شروع کړي. او دا د الله د دوستانو نه وګرځي، نو دا دغه د الله دوست دي، دغه د الله ولی شي. داسې اوس بغض مه کوه، په ده پسې مه لګیا کېږه. فاذا احببته، چې زه ورسره محبت شروع کړم، كنت سمعه، زه جوړ شم غوږ د الذي هغه یسمعو چې اوري به په دې غوږ باندې. د حدیث په ظاهر باندې حمل نه دی، ځکه د مخلوق غوږونه حادث دي او د الله رب العالمین صفت دا دی چې دې کې حدوث نشته. یعنی که موږ وایو چې حقیقت د حدیث مطلب دی چې كنت سمعه، زه غوږونه جوړ شم د الذي هغه یسمع به، چې دا پې اوري، دې څه معنا ده؟ نو چې الله د خلکو غوږونه شي نو دا خو حادث دی، ځکه مخلوق ټول حادث دی او د الله رب العالمین نه حدوث جدا دی. الله تعالی خو حادث نه دی، د الله صفات حادث نه دي، الله ذات حادث نه دی. بیا معنا څه شوه؟ معنی دا ده چې کله انسان د الله تعالی دوست شي، د الله تعالی دوست شي، د ده غوږونه بیا د دروغو نه محفوظ دي، دروغ پې نه اوري، د ده غوږونه بیا د باطل نه بیا محفوظ دي، دا په دې خپل غوږونو باندې غلط شی نه اوري، په غوږونو هغه څه اوري چې په هغې الله خوشحاله کړي. دا مطلب دی، یعنی غوږونه تابع شي د هغې څه چې الله په هغې خوشحالېږي. فیکون سمعه تابعا لما یرضى الله به عز وجل. دا معنا ده
چې د غوګونو د هغه څه تابع شي چې باغ الله خوشحاليږي نه په هغه څه باندې د غوګونو هغه څه نه اوري چې باغ الله خفه کیږي. معنا ده نو فاذا حببته كنت سمعه، دا معنا ده. دویم وبصره سترګې جوړ شم الذي هغه يبصر چې دا ویني به پاغي باندې، ويده لاس جوړ شم ده التي هغه يبتشو چې رانيسي بها په دې باندې، ورجله خپې جوړ شم ده التي هغه يمشي بها چې زی په دې باندې. یعنی غوګونه سترګې لاسونه او خپې سلور فائدې الله تعالی ویلي، یعنی سلور اندامونه په ځل کې تقوا راغله او سلور اندامونه څه شو؟ غوګونه، سترګې، لاس، خپې، دا ټول الله په عبادت کې. مولانا مودودي رحمه الله فرمایي کنه چې کله انسان چې زما د الله سره تعلق شته او کنيشته نو دا خپل لاسو ته، خپل خپو ته، خپل دل او دماغ ته، خپل سترګو ته، غوګونو ته وګوري چې دا پس کې صرف کیږي. نو کدا د الله د لپاره صرف کېدل نو دا د الله دوست دی، او کدا الله د لپاره نه صرف کېدل الله دوست نه دی. بیا دای معنا ده. د حدیث مطلب دا شو چې الله رب العالمین د سترګې، د غوګونه، د خپې، د لاسونو مضبوط کی، او الله رب العالمین د توفیق د انسان لور کی چې اوري خ خبره اوري، چې ګوري خې خبره ته ګوري، چې کوي نو په خ کار په لاسو کوي او خ کار خپل خپو باندې زی. دای معنا ده. او پنځم نمبر پیدادار ولا ان سالنی، او کدا زمانه سو غواړي لاعتینه خامخ ورکوم زدتا سره نغواړي زی ول ورکوم، سره نغواړي زی ول ورکوم. زمانه سوال کی زی ول ورکوم، مال غواړي، دولت غواړي، بچی غواړي، عزت غواړي، البته ورکول یا په دنیا کې یا په آخرت کې. ولا ان استعاذني، وکدا زمانه پناه غواړي ولا اعيذنه نو فاكون ملجا له، دای معنا زول پناه ورکم، لا اعيذن نو خامخ پناه ورکوم هو دتا مطلوب پر کومه د سخت نه ولا زسور کومه پناه ورکومه د سخت نه لري کومه خوشحالي پر اولم. دای معنا ده. هدي حدیث یو څو فائدې دي. هغه فائدې دي چې د الله رب العالمین دوستان دنیا کې شته. یو خبردار ټول دنیا خلک ټول دنیا منافق ده نه، د الله دوستان شته. دویم نمبر دا ده چې د الله د دوستانو سره دشمنی نه دی کول پکار، بلکې د الله دوستانو سره محبت پکار. کله هر څوک د الله چې دوست دی هغه سره محبت پکار دی. دا غي سره سره یو بل فائدہ ده دا چې د الله په دوستانو کې بدو صفاتونه ایمان او تقوا، او بل فائدہ پکې دا راکسړې تقرب الهی حاصلې نو دا په فرایض باندې حاصلېږي، او کسړې محبت الهی حاصلې دا په نوافل باندې. نو که زمونږ فرایض بالفرض کمزوري دي نو په نوافل باندې کار نه کیږي. البته که څه کمې راغی کوتاه راغی دا په دې نوافل باندې به دا مکمل شي. دی معنا ده. الله رب العالمین دی موږ له په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.